أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون صدق الله العظيم بني اسرائیل بني د انعاماتو ذکر شروع دا د څلورم انعام ذکر دا الله جل شانو دغه تو فرمایي چې موسی علیه السلام ته کتاب ورکړلو الکتاب والفرقان دا اردوړ نه مراد تورات ته فرقان حق او د نه حق په منځ کې جدایي وروستل او د فیصله ولا شاهدی ته هم رشي فیصله ولا شای یخدی وجنه تو ویلو چې د تورات کې کوم احکام شرعیه دي اخته فیصله ولا شینه ویلو ځکه ته شریعت واجب نه سړي عقیده او سړي په ماس کې عملی کوم اختلافات دي دا سره ختمي کی فیصله کیږي یا کومي معجزې هغه ته د فیصله ولا شینه ویلو ځکه چې رختونی دوی یا په درویغه دوی باندې کړي درویغه باندې کړي هغه په ماس کې فیصله یو قسم ته کوي یا په خپل باندې اندي تورات ته څه د کوم کتاب دا اندي ته فیصله کول ولا شینه ویلو ځکه سپدی تورات کې هم د فیصله صفت موجود ده او هم دا کتاب دا صفت هم ورکی موجود ده اندانو من قرآن پوکم ده صدا دی موتو سو دی پاره فیصله ولا شایده ایموتو دی عقیدی ایموتو دی عملی اختلافات دا ټول بدی سره ختمیږي کله چې دغه احکاماتو د شریعت مطابق فیصله کیږي امت کې به بګور ختمي مسلمانانو کې به اختلافات ختمي کله چې قرآن پوک ایتو دی پاره یو قسم ته مخ ته پروت وي سپیدی باندې ته فیصله کوي قرآن پاک خیګړی هم بیان کړی دي قرآن پاک بدګړی هم بیان کړی قرآن پاک فیصله د جزات څخه چوته بدلا ملويږي په دنیا او آخرت کې هم بیان کړی او قرآن پاک سزا ته په دنیا کې چوته د کوم شي دی واجب نه ملويږي څنګه حکومت دې مکلف تا ا بیان کړی دی آخرت کې کوم سزاګونی ملويږي هم بیان کړی شوی دي خاصوس خبره ده چې نن سبا ایموت او حکومتونه اغا د تاسو مو د غیر خلکو ته مو صرف لنکی ملکی دا نومره نظام دا کده سي نظام ایمو ملکی روشي به چین وي سکون وي آرام وي راحت وي هسپتالونه وي دا بنا کار چوک دي دنیا ته سوره مذهبونه دي قومونه دي دا ټول څو قرآن پاک خپل کې اندي کې الله په خیال کړیا خاص کر کوم مسلمانانو ملکونه یا خدای دا سره سوچا ما کې سره مو په کور د امریکای نظام خپل کو مو په کور د انګلند او د استرالیا نظام خپل کو نه دا سره سوچ او تصور کې مارواله ته تعالی په بهترین کتاب دې کړه څنګه کلام الله لشي اته مختکا هغه کې ټول سابقین انبیا او د مودي په خپل د دین اسلام ټول نظام مو ته بیان شو دا ته څه کله دا ځون ته مختکی اته زنانو ته حقوق ملويږي اته مردگانو ته حقوق ملويږي اته شمدایو ته حقوق ملويږي اته مشر ته حقوق ملويږي اته کشر ته ملويږي اور په مانس کې فیصله کیږي فلور او د زوی په مانس کې فیصله کیږي لور او د مور په مانس کې فیصله کیږي خور او د خور په مانس کې فیصله کیږي قومور په مانبین کې به محبت او فیصله کیږي دا ټول یو نظام قرآن متره کړی دا سیاسي حکم اقتدار ولا خلق دي هغه د پر یو نظام جوړ د څه به څنګه کوي بیت المال به څنګه چلای زکات به څنګه تقسیمای خپل عوامو ته ریلیف څنګه ورکای عوامو ته فایده څنګه ورکای دا ټول الله په قرآن پاک ذریعہ سره مو ته ثابت حیات او نظام یو کړه خصوص خبره ده غدا سنن مو دي غیر طریقونه ساينس نه ټیکنالوژي نه او میډیا نه سوشل میډیا نه پرنٹ میډیا نه الکترونیک میډیا نه او د هغه خلکو تعلیم او د هغه خلکو عقل نه متاثر یو قرآن متستیز نشي کېدل بلکې قرآن نه سره خبر هم نه سو قرآن متیایت احادیث متیایت شریعت متیایت اندا واجه سنن مسلمان په تذبذب کې دا سایه دا به سی وي کدا به سی وي نه حتی د هغه خلکو دوره مهنت وشلو صدا خلک قرآن نوري شو سو قرآن نوري شو علماء نوري شو سو علماء او مدرس نوري شو دا خلک بلیاري شولو بیا دا خلک هم په اسلام باندې اعتراض کوي دا خلک هم په انبیاء کرامو باندې اعتراض کوي دا خلک هم په قرآن باندې اعتراض کوي او دا خلک هم په علماء باندې اعتراض کوي څو علماء د غسر چې شي سره دي بیا علماء د دغه علماء نو څخه لوري شي به د دین د وریوالي سبب دا شي جوړ شي الله جل شانه فرمایي واذ اتینا آیات کې هغه وخت اذ اتینا څکل مو ویټلو موسی علیہ السلام ته الکتابه کتاب نه مراد دی تورات ته مو ویټلو تورات والفرقان او د فرق پیدا کون کا فرقان
فیصله ولا یا فرق پیدا کوونکا ارزوړي منی کړی شوی دي نو څکله موږ کړ موسی علیه السلام ته کتاب تورات والفرقان څنګه فرق بینونکا دا هغه فیصله کوونکا څنګه دا کتاب دا یا شریعت تا یا معجزاتی لعلکم تهتدون اې دې لپاره تاسو لار بیا مونږ اې دې لپاره تاسو ته هدایت وکړل شي او تاسو هدایت یافته شي تاسو په صحیح لارې باندې روان شي وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَيَوْتْ كَ وقت سویګو موسی علیه السلام ته الکتاب کتاب والفرقان او فرق بینون کا څنګه تورات لعلکم تهتدون اې دې لپاره تاسو سیده لار بیا مونږ الله تعالی دې موږ ته په دې باندې پوهه نصیب کی سمجھ نصیب کی دا پنځم څلرام انمو نو چونکی اته انمونو بینیږي ان شاء الله نور روانو ایتون کی باغه انموت بینیږي الله تعالی دې موږ ته قرآن پاک صحیح سمجھ نصیب کی پوهه نصیب کی آمین برحمتک یا ارحم الراحمین